د ملک د 15 کلنه جشن زاده په لړ کې د ضلع انتظامیه او ضلع یوت افیس په تعاون سره په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې د مختلف کالجونو طلبه لپاره د ملي نغمو او انګلیش تقریري مقابلې تابع کړې شوې وي چې پکې د مختلف کالجونو الکانو او جنکو خپل نغمې او تقاریر وړاندې کړل. په دې موقع په ګډ شمیر کې الکانو او جنکو په مقابلو کې ګډون وکړو. په دغه مقابلو کې د مختلف کالجونو پروفیسورانو او استادانو د ججانو فرایض سرانجام کړل او طلبه ته د هغوی د صلاحیت مطابق مارکس ورکړل چې له وجې الکانو او جنکو مختلف پوزیشنونه ترلاسه کړل. پښتونخوا ریډیو سره پوزیشن اغوستونکي طلبه په خپلو خبرو کې د پروګرام په تابع کولو باندې د خوشحالۍ اظهار وکړو او ویل زما نوم ماریا وقار دی. زه ګورنمنت ډیګري کالج مردان یم. دلته ایونټ ارګنایز شو چې پای کې موږ چې دی نو پارټیسپیشن وکړو. موږ پکې سپیچز انګلیش سپیچز کمپټیشنز پای کې ملي ترانې سپیچز اینڈ آی ریلی فیل ویری هیپینس. زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې ما د دې سپیرټ ولګه، ما د دې چې دی نو هغه چې کوم پوینټس او کوم فیکټس او کوم بینیفټس هغه ما په دې کې ولیدل اینډ زه ډېره زیاته هیپي فیل کوم چې زموږ یوت کې دا ټیلنټ شته چې هغې په یو مقام باندې هغې چې کوم خپل پیټریاټک فیلینګز دي هغې ایکسپریس کولی شي او هغې خپل فیلینګز شو کولی شي. اینډ نن چې هغې کوم فیکټس کېښودل داسې فیکټس چې دی نو لکه ډېر کم خلکو کې داسې ټیلنټ دي کوز موږ ته ډېر زیات زبردست په دې کې لکه انټرټینمنټ هم ملو شو، موږ ته پیټریاټک فیلینګز هم فیل شو اینډ موږ ته الاټ اف نالج هم ملو شو. نن په دې موقع باندې چې د نورګان عمر کالجونه کې زه یو کمپټیشن منعقد کړو په کوم کې چې سپیچز وو، په کوم کې چې مې نغمې وي، مختلف کمپټیشنز وو. ما په خپله نن په انګریزي سپیچ تقریر کې ما نن دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. دا یو ډېر ښکلی موقع ده نه صرف د مردان لپاره بلکې د پاکستان چې څومره صوبې دي بیا چې څومره ښارونه دي هغوی خپل دا یو ډېر زبردست کار کوي. په دې طریقې سره نه صرف د مردان بلکې زموږ د پاکستان چې څومره ټیلنټ دی دا رابره کېږي او بیا دا نور مخکې چې کوم لوی مقابلې وي په هغې کې دوی بیا مخکې ځي. نو دې سره نه صرف زموږ د ښار زموږ د قوم بلکې زموږ د پاکستان نوم هم ډېر نوم او ډېر هاي ویلیو ولې ډېر راته روښانه کېږي په زموږ د ملک. females for the leadership like some of the college speech and all but mostly the first position of the series but the more end time the person special sheet in a building. السلام علیکم. زما نوم محمد حنیف خان دی. زه تعلیم ساتم د ګورنمنت ډیګري کالج مردان سره. نن زموږ پروګرام چې د اګست حوالې سره د سپیچ کمپټیشن وکړو او بې نغمې کمپټیشن موږ په سپیچ کې حصه واخیسته. الحمدلله تھرډ پوزیشن راغی او زموږ دا ایکسپیکټیشن دی چې ګورنمنټ دغه شان د پروګرامونه اناونس کړي، د سټوډنټس ډېر انکریجمنټ کړي، د سټوډنټس مخې ته راځي. همدغه رنګ اسوسییټ پروفیسر نیلم زکا وویل چې زموږ طلبه کې ډېر صلاحیتونه دي د کم له وجې چې دغه ځوانان د خپل صلاحیتونو په بدولت د ملک نوم روښانه کولو کې خپل مهم کردار ادا کولی شي. نن چې دا کوم پروګرام دلته په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ بوایز کالج کې ارینج شوی و د 14 اگست په حوالې سره او پاکستان ډایمنډ جوبلی حوالې سره دا یو ډېر ښه ایونټ و چې په دې کې سټوډنټس ته یو داسې پلیټفارم ملاو شو چې هغوی د خپل آیډیاز ایکسپریشن وکړو د سپیچز په حوالې سره او خپل پیټریوټیزم، وطن سره مینه، محبت هغوی خپل د ملي نغمو په صورت کې دلته پیش کړو. نو داسې ایونټس کالجز کې ډېر پکار وي چې سټوډنټس ته داسې پلیټفارم ملاو شي چې هغوی خپل وطن سره د خپلې مینې اظهار وکړي او چې کوم سټوډنټس کې ټیلنټ موجود وي هغوی چې داسې ایونټس کې کله هم حصه واخلي نو د هغوی هغه ټیلنټ کې نور هم بهتري راځي. نو دا ټول سټوډنټس او بیا غټه خبره دی کې دا چې میل اینډ فیمیل دواړه په یو ځای پارټیسیپیټ کړه
نو سټوډنټس ته دا احساس هم پکار دی چې موږ په هر ځای کې په هر پلیټ فارم باندې ویدر چې هغه کالج لیول دی کو هغه ډسټریکټ لیول دی کو هغه پروونشل لیول دی یا ایون کو هغه نیشنل لیول دی نو سټوډنټس کې دومره ټیلنټ زموږ په کالجز کې موجود دي چې هغوی په هر پلیټ فارم باندې خپل ټیلنټ خپل هنر هر ځای کې منعولی شي بطور جج ما چې وکتل نو فیمیل اور میل دواړو کې ټیلنټ ډیر موجود دی انګلیش کې چونکې نن سپیچز نو د لحاظ سره به زه دا ووایم چې زموږ سټوډنټس بیا چې کله سټیج ته راشي نو لږ هغوی کې د کانفیډنس لیول کمی شته خو ټیلنټ به هر حال ټیلنټ دی هغوی چې فیمیل سټوډنټ زموږ دومره پارټیسپیشن وکړي چې هغوی سټیج ته راشي د میل سټوډنټس مخکې هغوی خپل ایکسپریشن وکړي اور بیا میل سره چې هغوی مقابله وکړي نو د لحاظ سره زه دا وایم چې هغوی کې کافي ټیلنټ موجود دی او انشاءالله مخکې به هم هغوی سره د خپل ټیلنټ شو کوي د داسې قسمه مقابلو سره به نه صرف په طلبا کې پټ صلاحیتونه رابرسېره شي بلکې د هغوی حوصله افزایي به هم وشي دغه رنګ دغه ځوانانو کې به خپل صلاحیتونه نور بهتر کولو جذبه هم پیدا شي. سید افاق حسین، پښتونخوا ریډیو، مردان.